ښوونځی ستاسې په کور کې. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو ستړي مه شئ. زه فضل کریم علمي د ښوونځی ستاسې په کور کې خپرونې په وړاندې کولو سره یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې درس د 12 ټولګي کیمیا اړوند د بنزین د تعاملاتو پاتې برخه ورسره د نفتالین او د انتراسین پیژندنه ده. د بنزین په تعاملاتو کې موږ تېره ورځ جمعي تعاملونه او د سره څنګ کې ځینې تعویضي تعاملونه لوستي وو. اوس به انشاءالله پایل په الکایلیشن کوو. الکایلیشن څه ته ویل کیږي، څه ډول ترسره کیږي، په کومو شرایطو ترسره کیږي، انشاءالله په دې خبرو به بحث کوو. الکایلیشن د یو مرکب سره د الکایل د ګروپ یو ځای کیدو ته الکایلیشن ویل کیږي. اروماتیک مرکبونه په دوو طریقو الکایلیشن کیږي. اول د فریډل کرافت د تعامل په میتود د الکایل حالتونو سره تعویضي تعامل او همدارنګه د الفینونو سره یا الکینونو سره جمعي تعامل ده. د مثال په ډول موږ د بنزین مرکب را اخلو، د یو الکایل حالت سره آر رابطه ایکس ایدي سره یوځای کوو. په داسې حال کې چې دلته کتلس د لیویس تیزاب وي، المونیم هالایډ وي، د دې میخانیکیات هم د سلفونیشن، نیتریشن او الکایلیشن په څیر ده. دلته څه چل کیږي؟ په اوله مرحله کې دا ایکس په د المونیم پورې نښلي، داسې د المونیم یو پیچلی انیون رامنځته کوي، آر د مثبت کتیون په شکل پاتې کیږي او دا د بنزین کاړۍ لا تر اوسه پورې تعامل ته نه ده داخل شوي. دلته آر مثبت چارج شوی، ایدي چارج باید له منځه لاړ شي، دا د بنزین کاړۍ ته مراجعه کوي. د بنزین په کاړۍ کې چې څنګه د الکترونونو کثافت ډیر ده، دا آر اول په د پای الکترونونو باندې برید کوي، د پای الکترونونو سره پای کمپلیکس جوړوي، داسې یو پیچلی مرکب رامنځته کوي. دې خبرې ته هم پام وي چې په دې هر کونج کې یو هایدروجن موجود دی. اوس دغه د پای اړیکه د دې آر سره د سیګما اړیکې په ډول رامنځته کیږي. دغه مرکب چې اوس پای کمپلیکس ده سیګما کمپلیکس باندې بدلیږي، یعنی اړیکه یو ګونې کیږي. مثبت چارج دلته په دې کاربن را پیدا کیږي، دغه چارج دلته ډیلوکلایز کیږي، خپل موقعیت ته بدلون ورکوي. دغه مرکب ته موږ سیګما کمپلیکس وایو، دا زموږ سیګما کمپلیکس مرکب دی. اوس په دې سیګما کمپلیکس کې دا اړیکه دلته پریوسي، چې دلته پریوته مثبت چارج په دغه کاربن را پیدا کیږي، په داسې شکل یې لیکای شو. دا آر دا د ایچ دوه ګونې اړیکه دلته جوړه شوه، مثبت چارج دلته را پیدا شو، الکتروني خلا دلته را پیدا شوه. اوس د دې خلا د له منځه وړلو دپاره دغه د پای الکترون نه دلته پریوځي. مثبت چارج په دې را پیدا کیږي، یعنی دلته مثبت چارج ډیلوکلایز کیږي. په عمومي ډول کولی شو د دې دپاره داسې یو سرحدي فورمول ولیکو چې مثبت چارج دلته د ګرځېدو په حال کې ده. د دې مثبت چارج د له منځه تلو دپاره او د کړۍ د ثبات دپاره دغه د هایدروجن او د کاربن کومه اړیکه چې ده دا کړۍ ته پریوځي، یعنې دلته یې ښه کتی شي دا مثبت چارج دا الکترون نه ځان ته راکش کوي، چې ځان ته یې راکش کړي هایدروجن د مثبت چارج په شکل جلا کیږي. بیا به نو موږ داسې یو مرکب ولرو چې هایدروجن تی بیل شي، الکایل هالایډ الکایل بنزین رامنځته شو او د هایدروجن ایون پروتونیم بیل شو. اوس دغه پروتون د دې المونیم د دې کمپلیکس پیچلي مرکب سره یوځای کیږي، چې کله دې سره یوځای شو هایدروجن مثبت جمع ای ال
ایکس څلور منفي دا یو هالوجن د دې هایدروجن سره یوځای کیږي ایچ ایکس هایدروجن هلاید رامنځته کوي او بیرته المونیم هلاید پرته له کوم بدلون څخه رامنځته کیږي دا المونیم هلاید دلته کاتالیست و د تعامل په اوله مرحله کې مصرف شوی و خو په وروستۍ مرحله کې پرته له کوم بدلون څخه بیرته څنګه شو تشکیل شو دا د فریډل کرافټ په میتود د الکایل هلایدونو سره د بنزین تعویضي تعامل او د بنزین الکایلیشن و دا یو عمومي شکل و اوس چې کتاب کې کوم مثال حل شوی دا به حل کړو په لاندې ډول ویلی شو چې کله هم د فریډل کرافټ په میتود یو الکایل هلاید د بنزین د کاړۍ سره یوځای کیږي دلته د الکایل او د بنزین په کاړۍ کې د هایدروجن ترمنځ ځایونه بدلیږي یعنی دا یو الکایل هلاید ده دلته خامخا هایدروجن شته په هر کونج کې بنزین کاړۍ ده ډېرو بخښئ دا د بنزین کاړۍ ده که چیرې دا د یو الکایل هلاید سره د مثال په ډول په کتاب کې ایتایل کلوراید لیکلی ایتایل کلوراید د ایتایل کلوراید سره یوځای کیږي دلته نو کاتالیست المونیم کلوراید دی تعامل داسې پر مخ ځي چې دغه د الکایل یعنی د میتایل برخه دا د هایدروجن سره د ځای تبادله کوي بیا به نو د بنزین په کاړۍ د ایتایل ګروپ راځي ایتایل بنزین یې جوړ کړه جمع کله چې دا هایدروجن دلته د ایتایل د ګروپ پر ځای راشي سی ایل یا کلورین سره یوځای کیږي HCl به جوړ کړي د میخانیکیت سربیره که تاسې غواړئ د تعامل په محصول پوه شوئ دلته تعامل دوه ګونې تعویضي ده د الکایل ګروپ او د بنزین په کاړۍ کې په کاربن باندې یو هایدروجن خپل ځایونه بدلوي اوس که بل مثال درته ولیکم چې د بنزین کاړۍ ده بنزین دا د ایزوپروپایل بروماید سره یوځای شوی دا د ایزوپروپایل بروماید جوړښت دی کاتالیست پکې د اوسپنې یا المونیم بروماید دی د اوسپنې بروماید د کاتالیست په توګه راغلی موږ وایو چې دې تعامل محصول به څه وي د دې تعامل څخه تاسې پوهیږئ چې دغه الکایل برخه او د بنزین په کاړۍ کې یو هایدروجن دا خپل ځایونه سره بدلی یعنی هایدروجن د الکایل پر ځای راځي او الکایل د هایدروجن پر ځای راځي بیا به دې مرکب ساختمان موږ داسې لیکو جمع HBr دې مرکب ته ایزوپروپایل بنزین یا په ساده اصطلاح کومول ورته ویل کیږي دا د فریډل کرافټ په میتود د الکایل هلایدونو په واسطه د بنزین یا د اروماتیک مرکب الکایلیشن و سربیره پر دی الکایلیشن د اولفینونو په واسطه یا د الکینونو په واسطه هم د بنزین په کاړۍ کې ترسره کیدای شي د هغې مثالونه هم کاروو که چیرې د بنزین کاړۍ د یو الکین سره یوځای شي دا د بنزین کاړۍ ده دا یوځای شو د یو الکین سره فرضاً د ایتیلین سره یوځای شو دا تعامل څنګه پر مخ ځي په دې تعامل کې تاسې ګورئ چې دلته یو هایدروجن شته په اوله کې د دې هایدروجن او د دې اولفین ترمنځ جمعي تعامل ترسره کیږي په دې CH2 پورې ونښلي په CH3 به بدل شي دا اړیکه به ماته شي چې دا اړیکه ماته شوه دلته د CH2 یو آزاده اړیکه رامنځته کیږي نو دغه CH2 خپل آزاده اړیکه دلته د کاربن په واسطه د هایدروجن پر ځای ډکوي یعنی د بنزین کاړۍ ده د هایدروجن پر ځای لیکم CH2 یوه اړیکه CH3 ایتایل بنزین یې رامنځته کړ چې دا د بنزین د الکایلیشن یوه ښه نمونه ده یا که چیرې د بنزین کاړۍ موږ راوالو او دا د پروپین سره یو ځای کړو
دغه مرکب پروپین دی. دې سره چې څنګه یو ځای کوو د دغې تعامل په څیر پر مخ سي. دغه هایدروجن د دې دوه ګونې اړیکې د یو خوا کاربن سره یو ځای کیږي. دلته به دا CH3 شي، اړیکه به د CH آزاده شي، د CH دغه آزاد اړیکه دلته د کاربن سره ډکیږي. بیا به نو موږ دا مرکب داسې لیکو، H باندې لیکو د دې پر ځای CH، یو CH3 ورسره شته، دا بل CH2 هم په CH3 اوښتې په داسې شکل باندې. د اروماتونو اسایلیشن څه ته ویل کیږي؟ په یو مرکب باندې یا په یو مادي باندې د اسایل د ګروپ نصبولو ته اسایلیشن ویل کیږي. د اسایلیشن د تعامل له کبله اسایل بنزین لاسته راسي. اسایل کوم ګروپ ته موږ ویلی شو؟ کله چې د کاربونیل د ګروپ یوه اړیکه د الکایل په واسطه ډکه شوې وي او په دې کاربن باندې مثبت چارج وي، دغه جوړښت ته موږ د اسایل ګروپ ویلی شو. اوس د اسایل ګروپ چې کله په یو مرکب نصبیږي دغه تعامل اسایلیشن ده. د اسایلیشن تعامل هم د فریډل کرافت په میتود سره کیږي. المونیم هلایدونه یا د اوسپنې هلایدونه دا د بنزین د کړۍ سره د اسایلونو په شتون کې یو ځای کیږي او وروسته د بنزین کړۍ اسایلیشن کوي. د مثال په ډول اوله کې که اسایل کلوراید موږ راوالو، دا یو اسایل کلوراید دی او دا موږ د المونیم کلوراید سره چې د لیویس کتالیست د لیویس تیزاب ده دا یو ځای کو. دغه کلورین د لیویس په تیزابو پورې نښلي. المونیم کلوراید داسې یو پیچلی مرکب رامنځته کوي، جامع. دا د اسایل ګروپ به د مثبت چارج سره څنګه شي؟ رامنځته شي. دا اسایل ګروپ چې اوس ورسره د چارج د الکترونونو کموالی دی د بنزین کړۍ سره به یو ځای شي. د بنزین په کړۍ کې د الکایلیشن په څیر اول د پای کمپلیکس جوړوي او د پای کمپلیکس پسې بیا د سیګما کمپلیکس او ایسته هایدروجن بې ځایه کوي. دلته به د پای کمپلیکس داسې تشکیل شي چې دا د اسایل ګروپ به د پای په الکترونونو داسې قوه وارده کړي داسې د پای کمپلیکس جوړوي. د پای کمپلیکس په سیګما کمپلیکس بدلیږي. څنګه بدلیږي؟ چې دغه د پای الکترونونه د کاربن سره د یوې ګونې اړیکې یا د سیګما اړیکې په شکل رامنځته کیږي. چې کله د سیګما اړیکه هلته د اسایل د ګروپ سره یو ځای جوړه کړه، دلته خو هایدروجن بیل هغې هم شته، په دغې کاربن باندې مثبت چارج رسي. په تیر تعامل کې تاسې وکته چې دغه مثبت چارج ډیلوکلایز کیږي، خپل ځای بدلوي. بالاخره داسې یو وخت راځي چې دغه د هایدروجن الکترون کړۍ ته پریوځي او هایدروجن د مثبت چارج په شکل ازادیږي. بیا به اسایل بنزین په دغه شکل جوړ کړي او د اسایل بنزین ترڅنګ د هایدروجن پروتون یا هایدروجن پروتونیم آیون تولید کړي. دغه د پروتونیم آیون چې تولید شوی دا دلته ایدي پیچلي انیون سره یو ځای کیږي، HCl جوړوي او المونیم کلوراید پرته له بدلون څخه بیرته لاسته راسي. نو په ساده ډول که موږ د اسایلیشن تعامل ترسره کوو، نو په اسایلیشن کې د اسایل ګروپ دغه ګروپ دا به د بنزین د کړۍ د هایدروجن ځای نیسي او هایدروجن به راځي بیرته د دې هلایت سره یو ځای کیږي. د اروماتونو اکسیدیشن تاسو ته پته ده چې د یو مرکب سره یا د یو مادې سره د اکسیجن یو ځای کیدو ته وایي. که چیرې بنزین اکسیدیشن شي مالیک انهایدراید جوړوي. د بنزین د اکسیدیشن تعامل داسې ده چې د بنزین مرکب زه لیکم دا د بنزین د مرکب ساختمان ده. که چیرې دا اوس اکسیدیشن کوو دلته کړۍ اکسیدیشن کیږي، د مالیک اسید انهایدراید جوړوي.
د ملیک اسید انهایدراید په څه ترتیب جوړیږي؟ په اوله کې دغه کاربن او دغه کاربن دا د څنګ دوه کاربنونه په کاربن ډای اکساید بدلیږي جمع د دوی دا کوم دوه هایدروجنونه چې دي همدارنګه دغه دوه هایدروجنونه دا په اوبو باندې بدلیږي یعنې دوه مالیکوله اوبه تولیدوي او د دې تر څنګ پاتې جوړښت چې لیکم ګورې هایدروجن پاتې دوه اړیکې د کاربن سره لري او دا کاربن یوه اړیکه د هایدروجن سره بیا لري بیا دغه کاربن ده او دا بل کاربن اوس یوه اړیکه یې دې ازاده ده یوه اړیکه یې دې ازاده ده دوی د اکسیجني پول په واسطه دا سره نښلول کیږي دوه اړیکې بیا هم ازادې دي چون دا دوه ګروپونه تیتلي دوه اړیکې ازاد دي دا دواړه اړیکې د اکسیجنونو په واسطه ډکیږي دغه جوړښت د ملیک انهایدراید دی یعنې دا په حقیقت کې ملیک اسید ده خو چې کله د ملیک اسید نه یو مالیکول اوبه لرې شي ملیک انهایدراید جوړیږي نو چې کله بنزین اکسیدیشن کیږي د کاربن ډای اکساید او اوبو تر څنګ ملیک انهایدراید هم جوړوي تاسې زده کړه چې د بنزین د اکسیدیشن څخه ملیک انهایدراید جوړیږي خو که چیرې په بنزین باندې خاخ موجود وي الکایل موجود وي کړی نه اکسیدیشن کیږي یوازې دغه خاخ یا دغه الکایل اکسیدیشن کیږي او مربوطه تیزاب جوړوي د مثال په ډول که چیرې زه تولوین ولرم دا د تولوین مرکب ده چې یو د میتایل ګروپ په بنزین باندې لري اوس دا که اکسیدیشن کیږي کتالس وینادیم پنتا اکساید ده د وینادیم پنتا اکساید کې چې دا موجودیت کې دا اکسیدیشن شي دلته کړی نه اکسیدیشن کیږي دغه خاخ اکسیدیشن کیږي په خاخ کې دا هایدروجنونه دوه هایدروجنونه په اوبو بدلیږي جمع دلته یو سی ایچ پاتې شو دا سی ایچ د تیزابو په ګروپ سی ډبل او ایچ بدلیږي نفتالین دا هغه اروماتیک مرکب ده چې د بنزین د دوو کړیو د متراکم کېدو څخه دا سره رامنځته شوی چې ترمنځ یې یوه ګډه زله یو ګډ مشترک فصل شته د بنزین دوه کړي داسې هم متراکم کیدای شي دا د ډای فینایل یا ډای بای فینایل مرکب ده خو ګورې دا نفتالین نه ده په هغه صورت کې دې ته موږ نفتالین ویلی شو چې دو ترمنځ یوه زله یعنې دوه کاربنونه مشترک وي د دې جوړښت څنګه لیکلی شم د بنزین جوړښت لیکم دا د بنزین ساختمان ده په هغه صورت کې دنه نفتالین جوړیږي چې دغه دوه کاربنونه د بلې کړۍ سره په مشترک شکل واقع شي په داسې ډول د دې پاتې اړیکې هم د هایدروجنونو په واسطه پوره کوو یو هایدروجن پې لیکو اوس د کوم کاربن چې اړیکه نه ده پوره هلته دوه ګونې اړیکې جوړوو دا د نفتالین جوړښت شو دوه کړۍ شوې خو مشترک فصل لري دوه کاربنه پکې مشترک دي د دې مرکب مالیکولي فورمول تاسو ګورئ چې 10 کاربنه پکې دي شپږ دا و څلور مې نور ولیکه څلور هایدروجنه دلته دي په دې کړۍ کې څلور هایدروجنه په هغه کړۍ کې 8 هایدروجنه لري نو د نفتالین مالیکولي فورمول C+H8 ده کتاب کې C+H پاک لیکل شوی تاسو کتاب کې کتای شئ د نفتالین فورمول پکې C+H پاک لیکل شوی دا فورمول غلط ده دا مرکب د ډبرو سکرو د تقدیر څخه لاسته راغلی د ویسکرسینسکي په نوم عالم دی هغه ورته دا ساختمان یا دا جوړښت ټاکلی د نفتالین څخه د کووي مرض د ضد په ډول یعنې د کووي د ضد درمل په ډول کار اخیستل کیږي په نفتالین کې د ټولو کاربنونو ارزښت یو ډول نه دی په بنزین کې ټول یو ډول کاربنونه وو خو دغه مرکب چې نفتالین د دلته د ټولو کاربنونو ارزښت یو ډول نه دی هغه کاربنونه چې هایدروجن نه لري دا د منځ دوه کاربنونه دا وروستي کاربنونه 9 او 10 دي دې ته ګاما کاربنس وایي ګاما کاربنونه دي 9 او 10 نمبر کاربنونه په دو باندې هیڅ کله معاوض نه راځي حال دا چې په بنزین کې په ټولو کاربنونو باندې که معاوض راته یو ډول مرکب
په دغو پاتې اتو کاربنونو کې چې څلور دا دي او څلور دا دي، په دغو کاربنونو کې هم دا ټول کاربنونه یو ډول نه دي، سره فرق لري. د دو توپیر په چیش کې ده. د دو توپیر په دې کې ده کوم کاربنونه چې په راسونو کې واقع دي، لکه دغه کاربن دغه کاربن د ګاما سره چې لګېدلي دي، یا دا او دا بیا یو ډول ارزښت لري. کوم چې ګاما کاربن ته نږدې دي د دو ارزښت بیا یو ډول ده. دا یو اول کاربن نومول شوی، دا به دویم شي، دا به دریم شي، دا بل څلورم شو. اوس په دو باندې خو موږ نمبر لیکلی، دی پنځم، دی شپږم، دی اووم، دی اتم. کوم کاربن نه چې ګاما کاربن سره لګېدلي ګوري، اول کاربن ورسره څنګ کې، څلورم کاربن دې سره څنګ کې، پنځم کاربن او د سره څنګ کې اتم کاربن. دا کاربنونه ډېر زیات فعال دي، دا کاربنونه ډیر زیات فعال دي. دو ته الفا کاربنونه وایي. کوم کاربنونه وایي؟ الفا کاربنونه. او پاتې کاربنونه چې الفا کاربن سره لګېدلي، اووم او شپږم او دلته دویم او دریم، دې ته بیتا کاربن وایي. دویم، دریم، شپږم، اووم، دا بیتا کاربنونه دي. دا کم فعال دي، ایدو فعالیت لږ ده، د الفا کاربنونو فعالیت ډیر ده، دو زیات فعال دي. او ګاما کاربنونه چې دي دوی بیا غیر فعال دي، یعنی په دو باندې معاوض نه راځي. یعنی که چیرې یو معاوض لرونکی د نفتالین مرکب راځي، ابه دوه ایزومیره لري، کیدای شي چې الفا وي او کیدای شي چې بیتا وي. د مثال په ډول که چیرې کلورین د معاوض په ډول راځي په نفتالین باندې، که چیرې کلورین په الفا کاربن باندې وو، په دې کاربن وو، په دې وو، په دې وو، په دې وو، دې ته الفا کلورو نفتالین ویل کیږي. خو که چیرې د کلورین معاوض په دې ترتیب سره راشي چې په بیتا کاربن نښتې وي، لکه دلته وي، نو دې ته بیا بیتا کلورو نفتالین ویل کیږي. بیتا کلورو نفتالین دا بیل مرکب ده، او الفا کلورو نفتالین دا بیل مرکب ده. دا دواړه یو د بل ایزومیرونه دي، ساختماني ایزومیر دي. د نفتالین د کاربنونو توپیر موږ د هغو د سلفونیشن په تعامل کې هم کتی شو. که چیرې نفتالین سلفونیشن کیږي، دا د نفتالین مرکب ده. که چیرې موږ دا د اجدوای سوفور سره یو ځای کو، کاتالیست هم پکې اجدوای سوفور وي، یو مالیکول اوبه ترې خارجیږي. دلته که چیرې تودوخه کمه وي، یعنی 80 سانتیګراد تودوخه وي، په 80 سانتیګراد کې یو ډول محصول ورکوي. که چیرې تودوخه زیاتیږي، فرضاً 140 سانتیګرادو ته تودوخه رسیږي، بیا نو بل ډول محصول ورکوي. په 80 سانتیګراد کې دا د سلفونیم ګروپ چې دا په الفا کاربن پورې نښلي. په کوم کاربن نښلي؟ په الفا کاربن SO3H جوړوي. او په 140 سانتیګراد تودوخه کې په بیتا کاربن پورې نښلي، SO3H جوړوي. دلته اوس الفا نفتالین سلفونیک اسید جوړوي، او دلته بیتا نفتالین سلفونیک اسید جوړوي. یعنی دا دواړه تیزابونه دي، خو دا د ډیرې تودوخې له کبله رامنځته کیږي او هغه د لږې تودوخې له کبله رامنځته کیږي. همدارنګه که چیرې نفتالین اکسیدیشن شي، فتالیک اسید جوړوي. دا د نفتالین مرکب ده. ایدې د اکسیدیشن څخه فتالیک اسید جوړیږي. د فتالیک اسید ساختمان موږ داسې لیکای شو چې دوه د تیزابو ګروپونه په اورتو موقعیت کې یو بل ته راځي، دې ته فتالیک اسید ویل کیږي. د فتالیک اسید ترڅنګ کاربن ډای اکساید او اوبه هم جوړوي. خوږو زده کوونکو او ګرانو لیدونکو، دا زموږ د نن ورځې درس و. تر بیا پورې چې د یو نوي درس سره زه ستاسو څخه چوپړ ته حاضرېږم. په لوی رب مو سپارم. مخه مو ښه شه، ښه وخت ولرئ.